بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، نصر الله خټک ما تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوم د ټي ایچ کیو هسپتال تنګینا. قدرمنو کتونکو، نن بیا یو افسوسناکه پیښې حواله سره تحصیل هډ کوارټر هسپتال تنګي ته راغلی ما او دلته کې چې دی نو د تانه تنګي حدود دی رحمان شاه کلی دی او هلته کې چې دی نو پخوانی دښمنۍ باندې چې دی یو کس چې دی نو کوم مخالفین چې وو هغوی په ډزو باندې ویشتي دی او هغه چې دی نو وژل شوی دی. دغې حوالې سره چې دی نو دغه ډډ باډي چې ده هغه د وخت کې تنګي هسپتال ته راوړل شوې ده. زه تاسو ته دا ووایم چې دغه کوم کس چې دی په حق رسېدلی دی نو د هغه امیر نواز خان نوم او د رحمان شاه کلي اوسېدونکي او داسې ویل کېږي چې د دوی مخکینی دښمني وه. نن چې دی نو دغې حوالې سره ډزې شوي دي چې په هغې کې امیر نواز چې دی نو هغه خپله زندګي ترلاسه ورکړې ده. خو دلته ما سره یو ماشوم ولاړ دی او هغه سره به خبرې اترې کوو چونکې هغه په دغې موقع باندې موجود و. نو هغه له ورځو چې هغه په دې اړه باندې څه وي. بچې ما سره خپله پېژندګلو که نوم دې څه دی او تالته کې وایي چې دا ډزې وشوې؟ السلام علیکم. او زه پکې وم، زما فضلا نامه ده او ډزې وشوې. زما ماما خاوره شیندلې په پټي کې، موږ ورسره کار کوو. دا کوم کس چې مړ دی دا ستا ماما دی؟ او دا زما ماما دی. نوم یې څه و؟ امیر نواز؟ امیر نواز نوم یې و. ښه، تاسو هلته کې وې؟ او موږ پکې هلته وو. ښه، سم کول جي؟ موږ په پټي کې خاوره شیندله. ښه. او دیوال را پرېوت، دیوال هم بیا سمو. ښه جي. او دوی رال له شانه په موټرسایکل باندې. څوک رالل؟ مذهب و او الیاس و. ښه جي. نو د را شانه ویشت و. نو د په پټي کې منډې ووهلې او اوښې په لار باندې په موټرسایکل لاړې، تیز لاړل. موږ بس موږ بیا څه نشو کولی. بس بیا هم دا کټ کې اوچت کړو، کټ کې مو واچو. بیا هم دی خو هسپتال ته راوړو. د دوی څه مخکې نه څه دښمني وه؟ دوی چې دغلته خبرې مبرې وکړې کو نه بس چې څنګه رالل ډزې وکړې؟ نه، خبرې مبرې نه شي به ډایرکټ ډزې وکړې. دوی دښمني وه. دښمني وه مخکې؟ د ماما د دښمني وه دغه چې کوم مړ شو. ښه جي. ښه. او بیا د هغې نه پس چې دی نو نور څه ډایرکټ تاسو په خپله باندې چې دی نو تنګي هسپتال ته راوړو؟ او د کسان را سره راوړو. بیا سره بیا راوړو. ټیک شو جي. ډېره مننه. قدرمنو کتونکو، دغه افسوسناکه پېښه ده او مونږ پښتانه چې دی نو مړه کېږو به، کله به په دهشتګردۍ کې مړه کېږو، کله به په دښمنو کې مړه کېږو، کله به په پوله باندې چې دی نو دښمنۍ راځي ډزې به کېږي، کله به په سوبیدار باندې کېږي او کله به چې دی نو تا ماته بره ولې وکتل او برنده راته ولې که نه مشره. دغه دي که نه زموږ د پښتنو هغه دي که نه ښه صفات دي مونږ کې که نه. برداشت خو شته ډېر دی که نه، خو نه برداشت مونږ کې شته که نه. ځکه بیا کله به درې مړه کېږي او کله به څلور مړه کېږي او دغسې پښتانه به دغه کېږي. نو قدرمنو کتونکو، دغه افسوسناکه پېښه دغه زه تاسو ته وایم چې د تانه تنګي په حدودو کې کوم رحمان شاه کلی چې دی هلته کې د
پخوانۍ دشمنۍ په بنا باندې چې دی نو مخالفینو کوم چې په اف آی آر کې نامزد امیدواران دي د اف آی آر په هسپتال کې چې کومه روزنامچه رپورټ دی کوم چې فاست انفارمیشن رپورټ دی نو هغې حوالې سره چې دی نو هغې کې کوم چې ملزمان دي محمد زیب او الیاس د هغوی په ډزو باندې چې دی نو دغه امیر نواز چې دی نو هغه لګېدلی دی او هغه ساه ورکړې ده او په حق رسېدلی دی او د هغه چې دی نو بیا واپس چې دی نو د هغې نه پس چې دی نو دغه ډیډ باډي چې ده نو ټي ایچ کیو هسپتال تنګي ته د ځایي خلکو چې دی نو روړلې ده د هغې پوسټمارټم وشو باقاعده دلته چې دی نو روزنامچه رپورټ وشو او په هغې کې چې دی د امیر نواز داویداري چې ده نو هغه په محمد زیب او الیاس باندې شوې ده یو ځل بیا هغه کسانو ته ویم کم کسان چې اوس دې وخت کې تنګي نیوز ګوري هغوی ته بیا ویم چې یو افسوسناک خبر چې دی نو دې وخت کې مونږ ورکوو هغه هم چې دی نو د تانه تنګي حدود رحمان شاه کلي کې چې دی نو دغه د پخوانۍ دشمنۍ په بنا باندې چې دی نو دغه ډزې شوي دي په دغه ډزو کې امیر نواز نومي کس چې دی نو هغه په حق باندې رسېدلی دی او د هغه د مرګ داویداري چې ده نو هغه په محمد زیب او په الیاس باندې شوې ده د هغه د امیر نواز ډیډ باډي چې ده نو هغه د وخت کې په ټي ایچ کیو هسپتال تنګي کې پرته ده دغه باقاعده پوسټمارټم کېږي د هغې نه پس چې دی نو هغه بیا خپل کلي ته وړلی کېږي دغه معلوماتو د افسوسناک پېښې حوالې سره اجازت د نالم چېرته هم چې خوشحال آباد بریالي اوسئ